زما نوم ثروت ملک دی او زه د ګلقدیر رهایشي یم. زه د محمد همایون خان لور یم او د ملک احمد خان شهید خور یم. څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده یو څو ورځې مخکې چې کومه واقعه شوې ده د هغې نه به تاسو ټول ښه خبر یې چې فایرینګ شوی و او زما ورور پکې شهید شوی دی. خو اوس مختلف قسم نیوز په سوشل میډیا او کله د یو طرف نه او کله د بل طرف نه داسې رومرز راځي چې لکه په بېګناه افراد یې پکې شامل کړي دي چې دا فلاني قتل کړی دی او فلاني قتل کړی. نن دا پریس کانفرنس ما هم د دې دپاره ښودی دی چې زه تاسو ته ټوله ریالټي ووایم چې اخر دا څه چل شوی ځکه چې زه په هغه ځای کې پخپله موجود ومه. ما هر څه په خپلو سترګو لیدلي دي. کم اف آی آر چې لوج شوی دی هغه میلیفایډلی لوج شوی دی او په هغې کې چې کم نیمز دوی ویلي دي په هغې کې ملک امیر خان دی، ملک ارشد خان او ملک حنین خان. خو دا کسان پکې بالکل نه دي ملوث او زما د پریس کانفرنس مقصد هم دا دی چې زه تاسو ته اصل حقیقت مخې ته راولم ځکه چې زه په هغه from A to Z زه په هغه واقعه کې موجود وم. زما پریس کانفرنس مقصد څه دی؟ تاسو څه خبره واضحه کول غواړئ؟ زه دا واضحه کول غواړم چې په بېګناه افراد چې کوم دي هغو باندې الزام لګېدلی دی چې دوی دا ملک احمد خان قتل کړی دی. نو ما هر څه په خپلو سترګو لیدل دي نو زه صرف د هغې وضاحت لکه تاسو ته کول غواړم چې دا څنګه چل و. نه په دې کې زما لکه نه زه د چا د سایډ نه یم نه زه څوک ډیفینډ کول غواړم او نه په ما باندې بل طرف نه څه فورس دی. خو زه صرف خپل رول انصاف ورکول غواړم. هغه زما خپل برادر و، دا زما والده محترمه ده. اصل خبره دا ده چې زما رور چې کوم دی هغه به په اسلام آباد کې اوسېدو نو هغه هلته رهایش پذیر و او کله ناکله به د خپل اهلیه سره کور ته راتلو او زما والد صاحب چې دی نو هغه وفات شوی دی. زمونږ جایداد چې دی هغه باقاعده په مونږ ټولو باندې تقسیم شوی دی. د هر یو کس په نوم باندې د هغه جایداد دی. نو د وقوع په ورځ کم چې 24 اګست د مازدیګر ټایم او مازدیګر مونځ نه پس زما دا رور چې دی نو دی د خپل اهلیه سره کور ته رالو او ورسره 15 to 19 سیکیورټي ګارډز وو. نو دوی چې څنګه رادننه شو په حجرې کې چې دی نو زما ملک امیر محمد خان ناسو، ملک خواجه خان ناسو او مسمی فرقان غنی په هغه ټایم باندې موجود وو. نو دوی چې څنګه رادننه شوي دي دوی هغه سیکیورټي ګارډز چې دي نو هغه درې واڼې یرغمال کړي دي او بیا یې سم وهلي هم دي. کور ته هم رالو کم چې په حجرې کې کم سی سی ټي وي کیمراز لګېدلي وو اول خو هغه مات کړلو، بیا کور ته رالو ټول کیمراز یې مات کړل، کم ډي وي آر چې وو هغه هم د ځان سره واغستو. زه خپل زه ډیرې ته ووتم، زه چې کله حجرې ته ووتم په ما باندې هم ټوپکې دغه کړی، په ما باندې هم ښه پوره ګزارات وکړل او دوی چې رادننه شو څنګه نو دا پوره چتونو باندې ټول کسان ودرېدو. د کور په چتونو هم د حجرې په چت باندې هم سایډ ته یو کور دی د هغې په چتونو باندې هم ودرېدو. دروازې مکمل بندې کړې، نه څوک بهر ته تللی شو نه څوک دننه راتلی شو. نو هغه دوران کې ما بیا پولیس ته کال وکړو چې پولیس رالو نو پولیس ته هم دوی دروازه نه کولاواله. په هغه ټایم باندې دوی سیکیورټي ګارډز کې چې یو کس و هغه آلریډي ایس ایچ او مجیب عالم سره په لاین باندې و. نو دوی ورته وی چې هغه ته وی چې بهر طارق ایس ایچ او راغلی دی او ته ده ته لکوټې ووایه چې دی دننه نه راځي، زموږ سره نور څه کسان دي چې هغه مونږه سایډ ته کړو. نو هغه 45 منټس بس پولیس دغه شان بهر ولاړ دي په مونږ باندې. مونږ لکه ډېر زیات په دغه کې ما باندې ګزارات هم شوي، زه ډېر زیات په دغه کنډیشن کې وم. فرقان غني خو چې و نو هغه خو یې بالکل داسې کړی و چې هغه بېهوشه پروت و. پولیس ښه ښکلي په خپله مرضي باندې بیا رادننه شو. کله چې ورته دروازه کولاو شوه چې رادننه شو نو ما ورته ښه وویل هم
چې دا کسان راغلي دي او زه ووهلم او فرقان غني خو هلته بېهوشه پروت و. دوی چې څنګه رالو نو دوی پوره کور تلاشي واخیستله اول، او کوم چې د لایسنس والا تماچې وې زمونږ کره، نو هغه هم راغونډې کړې. دوه تماچې وې، یو د امیر محمد خان تماچه وه، هغه د لایسنس والا، یو د فرقان غني وه، هغه یې د ځان سره واخیستلې. ما د اس ایچ او صاحب ته ښه وویل چې دا کسان راغلي دي. هغه ما ته ویل چې نه، دا زه نشم لرې کولی ځکه چې دا لیګلي اوتورایز دي او دا د ده سیکیورټي ګارډ دي. ما ورته ویل ټیک ده، سیکیورټي ګارډز به وي خو په انټینشن یې صحیح نه دی. په هغه دوران کې بیا د ملک امیر محمد خان دوه ترګان رالو، د یو نه ملک حضرت علي نوم دی او د بل نه ملک ایوب خان. دو دواړه چې رالو نو بس د ملک احمد خان وی چې بس دو دواړه رالو مونږ به جرګې ته کینو او دا خبره به ځانه سورټ آوټ کړو. بس دوی دغه شان پولیس ولېږل. پولیس ته ما ښه وویل هم چې ما ته دا رایټ حاصل دی، ایون چې زه لایر یم. ما ته یې ویل نه، ستا لا چې کومه ده هغه د کوټ نه بهر نه چلیږي، او هغه هم دغه شانتي لاړو. بیا د هغه دوران کې د ملک خواجه خانو، ملک امیر خانو او د ملک ایوب خانو او ملک حضرت علي مونږ ټول زه سره هم ناست وم. هغه ټایم باندې بیا ملک احمد خان چې دی نو هغه د خپل اهلیا سره پته نشته چې چېرته لاړو، خو کافي ټایم هغه هلته نه و. نو بیا چې هغه واپس هم رالی، نور مشران هم رالو. زه تاسو ته د نورو مشرانو نوم ووایم. په هغې کې ملک حبیب خانو، ملک نجیب خانو، ملک ناصر خانو، نعیم خانو، ملک قیصر خان. مونږ ټول اوس جرګې ته ناست وو او زما دا ورور هم ناست و. بس مونږ خبرې کولې. بیا په هغه ټایم نه پس چې زما ورور دی نو هغه بیا مخامخ په حجرې کې یو غټه برنډه ده هغې ته لاړو. نو هلته بیا ځان له په فون خبرې کولې، بس ولاړو. نو هغه دوران کې زما خور چې ده هغه راله د خپل هسبینډ سره، نو هغې دروازه نوک کوله. نو ما د سیکیورټي ګارډ ته وویل چې دا زما خور راله دې ته دروازه کولاو کړئ، خو هغه وویل چې نه، او دروازې ته خو هر یو دروازې ته خو لاک لګېدلی و، بره هم ټول کسان ولاړو، هر طرف یې سیل کړی و. ما دوی ته وویل چې دروازه کولاو کړئ، زما خور ده. ایون زما برادر ورته هم وویل، ملک احمد خان ورته په خپله وویل چې دروازه کولاو کړئ، زما خور راغله. خو دوی ایون د هغه خبره هم ونه منله. او بس چې هغه د برنډې نه د سټیرز ته شو نو ناڅاپي فایرنګ شروع شو. چې څنګه فایرنګ شروع شو نو په اولني ډز باندې چې دی نو زما رور ولګېدو. موږ ټول کسان په برنډې کې ناست وو او جرګې والا کم کسان چې وو نو په خوا کې یو په برنډې کې د نوکر کمره ده، موږ ټول هغې ته دننه شو. چې موږ هغې ته دننه شو د هغو یو سیکیورټي ګارډ و، هغه هم زموږ سره دننه شو. ما ورته یې ورشه، ما یې نایک دې لګېدلی دی، ما یې ورشه هغه دغه که. نو ما ته یې وی چې نه زه خو نه وځم. بیا په دې کمرې کې چې مونږ ناست وو نو زما د خوا د ملک امیر محمد خان یو تره دی، حضرت علي ته نوم دی. نو هغه دغه ته کال وکړو، پولیس ته یې کال وکړو چې پولیس رالو. نو نه اف آی آر شوی و، نه هېڅ هم نه و شوي. او پولیس وایي چې ملک امیر خان څه شو، ملک امیر خان څه شو، هغه راوباسئ. نو هغه یې ونیو او سیده یې بووستو. ګوره زما د رور دا قتل چې کوم دی دا ښه په سوچ سمچې منصوبې په تحت باندې شوی دی، او په دې کې کم چې دي داویداري په غلط کسانو شوې ده. داویداري په ملک ارشد خان باندې، په ملک حنین خان باندې. دا دوه د سره په دې سپاټ موجود هم نه و، دا د سره دلته راغلي هم نه دي. او ملک امیر خان خالی لاس ناست و په جرګې کې، او هغه هم جرګۍ ګواه ده. ما چې تاسو ته کوم نیمت وویل د متعلقه حکام ته دا ریکویسټ کوم چې هغه کسان دي راوغوښتلی شي او د هغو نه دې صحیح تپوس وکړلی شي، د هغو نه دې سټیټمنټ واخیستلی شي چې دلته څنګه چل و، او لکه هغه پکې پوره ګواهان دي. د هغې نه پس چې دی نو زه ثاني ته تلو کوشش هم ما وکړو. ما وی چې زه 161 خپل سټیټمنټ یا اف آی آر ریکارډ کړم که نه، اف آی آر وکړم. خو پولیس زموږ د کور نه بهر ولاړو، یو کس هم زه بهر ته نه پرېښودم. بیا په سبا له زه ثاني ته لاړم نو دا اس ایچ او طارق صاحب چې دی نو ده بیا هم
زما بیان نه ریکارډ کوو. حاله باندې چې دی نو کم کیمراز چې پاتې شوي وو د روډ طرف ته کم کیمراز لګېدلي وو په هغې کې باقاعده میمري کارډې خپلې لګېدلې وي. نو دا ایس ایچ او طارق صاحب راغی د نورو کسانو سره کوم چې په دې فایرنګ کې شامل وو د هغو سره رالو او هغه دغه یې هم ویوړو په هغې کې چې کوم میمري کارډ لګېدلی وو هغه یې هم ویوړو ډي وي آر ورسره هم دی. نو زه درخواست کوم آی جي ته آر پي او ته ډي پي او ته چې صحیح انویسټیګیشن دې وکړلی شي کوم دا میمري کارډ چې دی په دې کې پوره ریکارډینګ هر څه موجود دي دا دې د هغو نه راواغېستلی شي چې صحیح دغه وشي ځکه چې زما ورور شهید شوی دی او زه نه غواړم چې د هغه شهادت ته دې نقصان ورسي او د بې ګناه کسان دي د هغه دغه کې سزا کړلی شي. ښه دلته اوس یو کوېشن دا رایز کېږي چې ما د دوی سره چې کوم دي نو په ساده جامو کې هم کسان راغلي وو کوم چې په دې سیکیورټي ګارډز کې یو کس په لاین باندې وو د مینګوري ایس ایچ او سره مجیب عالم سره هغه ته یې الریډي ویلي وو چې مونږ دا کوم نور کسان چې دي دا سایډ ته کړو. هغه کسانو ښه فوټیج زما سره موجود دی په ساده جامو کې دي هغه د کم لیګلی چې اوتورایز شي هغه ګارډز نه دي هغو مخونه پټ کړي دي او دا فایرنګ هم د هغه طرف نه شوی و کوم طرف ته چې دا کسانو دا ویډیو به زه تاسو له درکړم ځي. ښه جي او دې نه علاوه زه چیف جسټس پېښور ته لوکل ګورنمنټ ته سی ایم ته دا ریکویسټ کوم چې زموږ سره انصاف وکړلی شي. ګوره زه یو لایر یم زه کله تاڼې ته ځم کله یو ځای ته ځم کله بل ځای ته ځم چې دلته یو لایر ته هم دغه انصاف نه میلاویږي او هغه هم فیمیل لایر ته نو بیا به یو عام کس ته څنګه انصاف میلاویږي. او اوس هم مونږ ته ښه پوره تھریډز دي مونږ ته د بدل نمبرونه کالز هر څه راځي په کور کې ایمیل نشته. نو زه دا هم دغه کوم ما باقاعده ډي پي او ته هم اپلیکیشن کړی دی او د کمشنر ته مې هم کړی دی چې لکه مونږ ته چې ته سیکیورټي لږ وخت دپاره فرام شي ځکه چې مونږ په کور کې ټولې ښځې یو.